أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. تیرکو کې دلیل نقلی بیانی د لقمان حکیم نه او دا اس اقوال ذکر کیږي کوم وصیت چې خپل بچی ته کړی دی هغه وصیت به بیانوي. د دې نه علاوه بعضې اهم حکمونه دي اوامر دي به یې باندې عمل پکار دی او د بعضې ناکاره صفتونو نه منع کول دي چې د هغې نه مسلمانان خاص کر ځان بچ وساتي کوم چې ناکاره صفتونه دي. د صورت ابتدا کې دا اوس ته بیان شوي وو چې لقمان حکیم دا یو ولی الله او نیک انسان و پیغمبر نه او حبشي غلام و پیشې لحاظ سره ترکاڼ و نجار او د ایوب علیه السلام د ترور زوی دی یا د هغه خوريي دی دواړه اقوال پکې شته او د داود علیه السلام شاګردي کړې ده د هغه نه بعض علمونه حاصل کړي دي خو ډېر د پوهې خبرې به یې کولې د حکمت خبرې به یې کولې او الله ورته ډېر لوی صبر ورکړی او ډېر صبرناک و. تاریخ لیکي چې د زامن وفات شو لورانې وفات شوې لیکن د هغې پسې جړا ونه کړه ځکه ډېر صبرناک انسان و. نو الله فرمایي ولقد آتینا او په تحقیق سره ورکړو مونږه لقمان ته الحکمت حکمت نه مراد د دین پوهه ده ځکه حکمت هغه خبرې ته ویل کېږي چې هغه مضبوطه وي کلکه وي مدلله وي دلیل ورسره وي او دې سره سره د انسان په دې خبره باندې عمل هم وي یعنې علم سره چې عملي او دا علم په دلیل سره وي په ښه خبره وي دې ته حکمت ویل کېږي. ان اشکر لله د حکمت خبرې غدا دي ان اشکر لله چې د الله شکر ادا کوه ومن یشکر چې شکر وباسو فانما یشکر پس یقینا دی شکر وباسي لنفسه چې پیدا د خپل ځان لپاره ده ومن کفر او چې ناشکري وکړه فان الله بس بشک الله جل شانه غنی بحاجت لري حمید ستایل شوی دی. لقمان حکیم له الله جل شانه د پوهې خبره ورکړې وې کوم ته چې حکمت ویل کېږي دغه ډېر ناشنا نصیحتونه دي دغه ډېر ناشنا خبرې دي چې دغه اقوالو نه یو قول دغه دام دی الله ورته دا فرمایلو ان اشکر لله چې د الله تعالی شکریا ادا کوه. شکر دا داسې یو صفت دی چې دا څوک د چا سره احسان وکړي د ده په زړه کې چې کوم کیفیت پیدا کېږي دې ته شکر ویل کېږي. دا زړه خوشحاله شي دا مخې روښانه شي کله ناکله په خولې باندې د الفاظو موځي نو بیا دغه الفاظو ته د شکر الفاظ ویل کېږي. تاسو ته مخکې ویل شوي د شکر باندې پوره بیان شوی دی. یو شکر په خوله باندې دی سړی الحمدلله وایي یو شکر د زړه دی چې په زړه کې سړی د خوشحالۍ اظهار وکړي او یو شکر په دې اعضاو باندې دی په دې لاسونو خپو باندې دی چې دا د الله تعالی په اطاعت کې استعمال شي. او حدیث کې راغلی دی من لم یشکر الناس لم یشکر الله کم سړی چې د انسان شکریا نه ادا کوي دې د الله تعالی شکریا نشي ادا کوي. تا سره یو انسان د 2 روپو احسان وکړو ته دغه شکریا ادا کړه اته جزاک الله ووایه اته دعا وکړه دا تا دغه شکریا ادا کړه. ځکه چې یو انسان د یو کمزور انسان د 10 روپو د 20 روپو د نعمت شکریا نه ادا کوي نو دې به د الله تعالی د دې بېشمار نعمتونو شکریا څه ادا کړي. تا سره یو انسان ښېګړه کړی دا تا سره احسان کړی دی د دغه انسان شکریا ادا کړه. که ته کله د انسان شکریا ادا کړې نو تا کې به الله تعالی دا صفت پیدا کړي چې بیا به ته د الله جل شانو شکریا هم ادا کولی شي. او شکر داسې یو صفت دی چې دا به د ځناورو کوم شته ته یو تږي ځناور ته اوبه کېږده چې کله اوبه څکي نو پر اوبو دوران کې به تا داسې په 2 سترګو باندې ګوري یو ګوټ په وکړي تا به داسې بیا وګوري دغه ستا شکریا ادا کوي چې وګړي ځناور ته خوراک کېږده نو به د هغې نه لږ خوراک وکړي بیا به ته داسې وګوري
دا ستا شکریا ادا کوي. مشهور واقعه ده، یو غلام د خپل آقا نافرمانی کړې وه، تښتېدلی و. پخوا دا یو نظام و، دا یو قانون کله چې به غلام وتښتېدو نو بیا به هغه راټینګ کو او داسې یو کلوز یې کې بیا پرېښودو، د هغې نه ګیر چاپېره چاردیواري وه او دغه ځای کې به دې زمری ساتلی و، اوږې زمری، بیا به پسې هغه را پرېښودو نو په باندې به یې داړو، بیا به د هغې نه بعد د زمري دا سړی مړ کو به یې خوړو. نو یو غلام په لاره باندې روان دی، د یو زمري ولیدو چې د زمري په دې خپه کې غنې مات شوی دی. زمري انتهایي په تکلیف کې دی، جړا فریاد کې ځان دا غنې نشي وباسلی. دا غلام تللی دی، د هغه زمري د خپې نه غنې وباسلی دی. د زمري دا غلام صرف بوی کړی دی، بیا تللی دی. څه وخت بعد دا غلام د خپل آقا نه وتښتېدو. غلام خلکو راټینګ کړی دی او کوم چې د هغه ځای نظام او قانون هغه قانون لحاظ سره دا غلام په یو ځای کې پرېښودلی شوی دی او زمري ورپسې راوستلو چې دی به اوس داړي او دی به یې مړ کوي. بیا زمري چې کله راغی غلام یې موی کو، بس زمري په خپله په کلاره باندې په یو ځای کې ناست و. بیا غلام ته یې هېڅ ومنوي. نو دا هغه زمری و، د کوم زمري چې غلام د هغه د خپو نه غنې وباسلي وو. ګویا که بس نه راوړ کړم دا چې د شکریا یو صفت شته دی چې هغه د انسان شکریا ادا کوي. نو انسان هم پکار چې دی د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړي. او تاسو بار بار ویلي شوي دي، الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تاسو زما د نعمتونو شکریا ادا کوئ زه په دې کې اضافه وکړم. او یو انسان زما د نعمتونو شکریا نه ادا کوي زه به د هغه نه ډاشته نعمتونه والم. موږ ته د الله تعالی بې شماره احسانات دي، د دغه نعمتونو شکریا ادا کول پکار دي. او بهترین شکریا دا ده چې موږ د الحمدلله سره سره په ژبه الحمدلله وایو. کم نعمت الله درکړی دی دغه نعمت د الله په نافرمانۍ کې مې استعمالوه، دا د نعمت شکریا ده. لاسونه خپې دي، نور نعمتونه دي، مالداري ده، اولاد دی، نور چې کوم تا باندې الله تعالی احسانات کړي دي، نو دغه نعمتونه د الله په بندګۍ کې استعمال کا، دا د ټول نه بهترینه شکریا ده. ځکه فرمایي ومن یشکر، چا چې شکر وباسو فانما یشکر، پس یقینا دی شکر وباسي لنفسي، پرې د خپل ځان لپاره ده. که ته د الله د نعمت شکریا ادا کړې نو په دې باندې د الله تعالی په بادشاهۍ کې څه اضافه نه راځي، دا ستا خپله فایده ده. که یو انسان د الله د نعمت شکریا نه ادا کړي د الله په بادشاهۍ کې کمی نه راځي، دا خپل نقصان دې ځان نه ورکوي. ومن کفر، چا چې ناشکري وکړه فان الله، بس بېشک الله جل شانه غني، بې حاجته دی، حمید، ستایل شوی دی. الله ستا په نعمتونو باندې څه کوي؟ یا الله ستا په شکریا باندې څه کوي؟ ستا د شکریا د وجې نه یا ستا د ناقدۍ د وجې نه د الله په بادشاهۍ کې ذره برابر نه فرق راځي او نه دا سوا کېدی شي. مخکې فرمایي واذ قال لقمان، او یاد که هغه کله چې وفرمایل لقمان لابنه خپل زوی ته وهو یعظه، او حال لا چې هغه درته نصیحت کو، خپل زوی ته یې واعظ او نصیحت کو، څه ورته وي؟ یا بنیه ای زما زویه لا تشرک بالله، شرک مه کوه د الله سره. ولې؟ ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک ډېر لوی ظلم دی. لقمان حکیم خپل زوی ته نصیحت کوي چې ای زما بچیه د الله سره ګورې شریک مه مقرر وه. د دې آیات نه دا خبره معلومه شوه چې واعظ او نصیحت دارنګه تبلیغ د خپل کور نه شروع وکړه، خپل بچی ته نصیحت وکړه، خپل اولاد ته نصیحت وکړه، خپل ښځې ته نصیحت وکړه، د هغې تربیت وکړه، د هغې نه بعد بیا بار روزه د معاشرې د افرادو تربیت وکړه. قرآن کې الله تعالی فرمایي نبی اسلام ته وانذر عشیرتک الاقربین، خپل نږدې رشته داران ویروه چې ستا د کور ماحول ټیک نه دی، ستا بچي ټیک نه دي، ستا ښځه ټیک نه ده، ته به بار د خلکو تربیت څه وکړې؟ که ته بار ډېر لګیا یې، ډېر تبلیغونه کوې، ډېر دعوتونه ورکوې او ستا د کور نظام ټیک نه دی، نو ټیک ته الله به تعالی اجر درکوي، خو فایده به تا ته نه میلاویږي. فایده به دا چې ستا د کور نظام لومبي صحیح شو، خلک د هغې نه عبرت واخلي. ګوره چې د کور نظام څونه برابر دی، که ته بیا بل چا ته نصیحت او واز کې خلک وایي چې او د دې سړي په خبره کې اثر شته. به هر حال د واز او نصیحت د امید د خپل کوره پکاري، سړی د خپلو بچو تربیت وکړي. لکه لقمان حکیم د خپلو بچو باره کې انتهایي فکرمند دی چې ای زما بچیه لومړنۍ خبره ورته څه کوي؟ ورته د الله سره شریک مقرر نه کړي، ځکه شرک ډېر لوی ظلم دی. او دا خو داسې یو خبره ده، دا خو داسې یو قول دی چې دا ټولو انبیاو دا قول بیان کړی دی، ټولو انبیاو دا خبره کړې ده خپل امت ته چې د الله سره ګورې شریکان مقرر نه کړي. مخکې فرمایي ووصینا الانسان، او په حکم کړی د موږ انسان ته
بوالديه د والدینو سره د مور پلار سره د احسان کولو. الله فرمایي چې مونږ د انسان ته په حکم کړی دی چې ته د مور پلار سره احسان کې، ته به سره د خیر معامله کې. حملته امه پورته کړی دی د لره مور دلو وهنن په کمزوري حال علی وهنن په بل کمزوري حال، یعنی مور یو تکلیف برداشت کړی دی، یو حال برداشت کړی دی، د هغې نه بعد بل تکلیف برداشت کړی دی. د لومړني تکلیف نه مراد د حمل تکلیف دی او بیا د هغې نه بعد د بچي د پیدایش تکلیف دی چې دا تکلیف مور برداشت کړی دی. نو گویا که مور څومره سختي برداشت کړی لحاظ د مور د دې تکلیفونو د دې لږ لحاظ ساتل پکار دي، د هغې سره احسان کول پکار دي. وفصاله او د پویو نه پرې کول دي فی عامین په 2 کالو کې. مخکې د دې وضاحت شوی دی دویم باره کې، اگر چې دې مسله کې اختلاف شته دی چې مور به ماشوم د پویو نه کله صبري، 2.5 کاله کول هم شته دی او د 2 کالو کول هم شته دی. بهتره ده چې دا زنانه د خپل بچي په 2 کالو کې دنده د خپل پویو نه صبر کړي، د 2 کالو نه بعد بیا بچي له پی ورکولو دا ټیک نه دي. بعضې علاقو کې دا یو ترتیب وي، بلکې په خپله په دې رستم کې داسې شته دی په دې علاقو کې نږدې چې ماشوم به ښه لوی شوي د 4-5 کالو به وي او بیا هم د مور پی خوري، دا مور زیاتې کوي. شریعت اجازه صرف 2 کالو پورې ورکړی دی. کله چې ماشوم د 2 کالو شو د خوراک کاغذ کوي شي نو بیا د مور پی استعمالول بیا ټیک نه دي. لهذا زنانه هم احتیاط کوي کله چې ماشوم د 2 کالو شو په کار چې د پویو نه صبر کړي. مخکې فرمایي انشکر لی دا چې شکر وباسه زما ولوالدیک د خپل مور پلار الی المصیر خاص زما طرف ته تاسو راګرځېدلي. ګوره موږ انسان ته دا حکم کړی دی چې د مور پلار سره احسان کوه، ځکه هغې تکلیف برداشت کړی ستا لپاره او ورسره دا حکم هم شوی دی چې تو زما شکریه ادا کوه. مخکې د شکریه الفاظ بیان شوي دي او د مور پلار د نعمتونو شکریه ادا کوه. تا باندې مور پلار کوم احسانات کړي دي، ستا تربیت یې کړی دی، تو ماشوم وې، ته غیر مکلف یې، مکلف نه وې، ستا تربیت دې والدینو کړی دی او بیا تو ځوان شوې، تا له واده وکړو، ستا بچي پیدا شو، بس تو باقاعده پلار یې ستا بچي شته دی، نو ته ګوره اوس هم مور پلار ته بچي ښکاري. لهذا د مور پلار د هغې سره احسان پکار دی او د هغې سره د خیر ښېګړه پکار ده، د هغې نه دعاګانې اخیستل پکار دي. مور پلار د خپل بچي په تربیت باندې کله چې د ده دیني ښه تربیت شي خوشحالېږي او کله چې خپل بچي دینداره ویني او دې د مور پلار سره احسان کوي، مور پلار په دې باندې ډېر خوشحالېږي. ګوره احسان دې د 2 روپو ولې نه تر مور سره احسان کوي، د پلار سره احسان کوي، په دې خوشحالېږي. دې وجې نه د والدینو خصوصا د هغې خیال ساتل پکار دي. یو ستا خپل بچي دي، تو به د هغې هم تربیت کوې، هغې سره به هم احسان والا معامله کوې، خو اصل ستا والدین دي، تو به د هغې سره ښه سلوک کوې. د انډیا چې کوم بادشاهان تېر شوي دي، مغول حکومت چې کوم و، په دې کې یو بادشاه تېر شوی و اورنګزیب عالمګیر. د ده باره کې راځي وی د ده پلار سره اختلاف راغی مسله باندې، دې پلار په جیل کې واچو. دغه دوران کې د دې اورنګزیب عالمګیر د زوی د قرآن کریم ختم و، زوی د قرآن کریم حافظ شو. نو د یو ډېر لوی پروګرام وکړو، پلار هم پکې راغلی دی، نور هم د دې چې کوم د خاندان افراد هم راغلي دي. نو پلار ته وایي دا جي ته خوشحالېږي نه ستا د نوسي د قرآن ختم دی، قرآن په یاد کړی دی؟ ته یې وایي نه. ولې؟ دا خو ستا ګټه ده، ستا زوی قرآن یاد کړو، دا خو ستا ګټه ده، تا ته به تاج پسرېږي، ما ته خو نه پسرېږي. ښه وایي ته لکه په دې خوشحاله نه یې؟ نه، دې خو چونکې په جیل کې په حوالات کې و، نو په جیل کې د قرآن یاد کړی دی. کله چې قرآن یاد کو نو پلار ته خطر وکړي چې دا جي ما قرآن یاد کړی. نو پلار یو ډېر لوی جشن منو کو چې په ټوله انډیا کې دا برصغیر پاک و هند دا یو وه، په دې کې یو ډېر لوی پروګرام هغه کړی دی او یو ډېر لوی جشن منو کړی دی، ډېره خوشحالي کړې ده. نو کله چې پلار له راغی، پلار ورته وایي بچې تا قرآن یاد کو، ستا د قرآن دی دا زما ګټه ده، ستا د قرآن له جوړه ما ته استاد پسرېږي. بهرحال د خبرې مقصد مې دا دی چې مور پلار د خپلو بچو په دیندارۍ باندې خوشحالېږي. بیا چې کله داسې اولاد چې هغې د والدینو د حقونو خیال ساتي، نو مور پلار په دې باندې ډېر خوشحالېږي. لهذا د هغې د حقونو خیال ساتل پکار دي. نو فرمایي انشکر لی شکر وباسه زما
ولوالديك د مور پلار الی المصير خاص زما طرف ته تاسو راګرځېدل دي. بل حکم بیانوي وان جاهداک ګوره احسان به سره کې ګوره د هغې غلطه خبره به نه منې خو تا به شرک باندې مجبوره کوي تا ګناه طرف ته راکاږي بیا به دا خبرې نه منې. وان جاهداک او کو چې دي زور کوي په تا باندې علی ان تشرک بي پر دې خبره چې ما سره شریک مقرر کړي ما هغه څوک لیس لک به علم چې نشته تا سره باندې منه څه علم او څه دلیل څه پویه فلا تطیعهما نو خبره مه منه د دې دواړو مور پلار دې ټیک د مور پلار دې کافران دي غیر مذهب دي او تا هغې شرک طرف ته رابلي چې د الله سره شریکان مقرر کړه بیا به خبره نه منې. ټیک ته ستا والدین دي احسان به ورسره کوې خو دا خبره به نه منې. تاسو مخکې ویلي شوي دي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه کله چې دې مسلمان شو مور ته پته ولګېده چې زوی مسلمان شوی دی مور یې خوراک نه کو 3 ورځې یا 3 نه سوای خوراک بند کړی دی انتهایي په تکلیف کې ده. بچی ور راغی سعد بن ابي وقاص ورته ویې مورې ته په دې وجه باندې خوراک نه کړې چې زما زوی مسلمان شوی دی نو ستا په دې بدن کې الله تعالی سل پیره شاګانې راولي ته مړه کېږې ژوندی کېږې مړه کېږې ژوندی کېږې زه به ستا دا خبره ونه منم شرک چېرې زه نه منم زه مسلمان شوی ما د الله توحید منلی دی نو ستا په دې خبره کې ملګرتیا نه کومه. نو که یو انسان مور پلار دې شرک ته رابلي ګناه طرف ته رابلي نو بیا دا خبره منل د هغې منلو نه دي پکار. ځکه حدیث کې راځي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق د هېڅ یو مخلوق په تو خبره نه منې چې باید د الله تعالی نافرماني که ستا مور ده که ستا پلار دی که ستا ښځه ده که ستا بچي دي که ستا نور رشته داران دي تا ګناه طرف ته رابلي د ګناه خبره به د هغې نه منې. مخکې فرمایي وصاحبهما فی الدنیا معروفه او ملګرتیا کوه د دې دواړو سره په دنیا کې نیکه ښه ملګرتیا ورسره کوه. که ستا والدین کافران هم دي غیر مذهب دي بیا هم د دې سره احسان کول پکار دي د دې سره ملګرتیا وکړه په دنیا کې نیکه ملګرتیا ښه ملګرتیا. کله نه کله داسې وشي چې د یو کس والدین مسلمانان دي خو د هغې د چا سره اختلافات دي د پلانکي سره به خبرې نه کوې اصل زما دشمني ده اصل زما ذاتیات دي نو ستا خو د پلار د دشمن سره څه نشته دا اوس په څه خبره باندې اختلاف راغلی دی نو که تا مور یا پلار د یو رشته دار سره تعلقاتو نه منې کوي نو ته داسې طریقه اختیار کړه چې مور پلار هم خبر نشي او ستا د رشته دار هم خبر نشي دې وجې د موږ مشرانو استادانو یو استاد نه چا تپوس وکړو یو پلار مې ویل چې د پلانکي سره به تعلقات ښه نه ساتې ترې ورته یاد کړو یا ورته ماما یاد کړو ورته ویل داسې طریقه اختیار کړه چې پلار هم خبر نشي او هغه رشته دار هم خبر نشي بس په پټه سره دعا سلام ساته سره ملګرتیا کوه خپله پلار مه خبره هغه سره دعا سلام ساته نو پلار به هم نه خفه کېږي او تعالی به الله تعالی د هغې اجر هم درکوي. داسې ملګرتیا پکار چې دوی خوشحاله شي ستانه. وصاحبهما فی الدنیا معروفه واتبع سبیل من اناب الی او روان شه په لار د هغه چا پسې چې راګرځي ما طرف ته کوم چې نیکان او صالحان نه وي پسې روان شه په باطل پرستو پسې روان نه شي په دنیادارو پسې روان نه شي په شرابخورو پسې روان نه شي په نور ناکاره افرادو پسې روان نه شي د علماو چې کومه ډلې را کوم چې نیکان او صالحان اولیا دي په دې پسې روان شه د دې ملګرتیا وکړه د دې لمن کلکه ونیوه او د دې جنډه اوچته کړه د نورو ملګرتیا مه کوه. ثم الی مرجعکم بیا خاص زما طرف ته راګرځېدل ستاسو دي فانبئکم بما کنتم تعملون په تاسو له به خبر درکړم په بحث باندې کوم چې تاسو عملونه کوئ. الله فرمایي چې تاسو کوم عملونه کوئ نو ستاسو د عملونو ګوره زمانه پټېدلی نه شي به تاسو د ستاسو د عملونو خبر در کوم چې تاسو کوم اعمال کړي دي او تاسو بیا د اعمال بده هم ملاویږي. بیا ترجمه ته وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم ولقد آتینا او په تحقیق سره ورکړو مونږه لقمان ته الحکمته پوهې د دین ان اشکر لله یا د حکمت خبرې ان اشکر لله چې شکر وباسه د الله ومن یشکر چې شکر وباسو فانما یشکر پس یقینا دی شکر وباسي لنفسي چې پیدا د خپل ځان لپاره ده ومن کفر چې ناشکري وکړه فإن الله بس بشک الله جل شانه غني بحاجت دی حمید استایل شوی دی. وإذ قال لقمان لابنه او یاد ته وکړه چې وی لقمان خپل زوی ته وهو يعظه او حال لا چې داغه نصیحت کو
يا بني إذا ما زويا لا تشرك بالله شرك مكا ود الله سرا إن الشرك لظلم عظيم يقينا الشرك ديل وظلم ده ووصفنا الإنسان أبو حكم كرد دمك إنسان تا بوالديه دمور بلا سرا دا إحسان كولو حملته پورتکړه دې دلرا امه مور ددو وهن په کمزوري حال علا وهن په بل کمزوري حال یو د حمل حال له یو د پیدایش حال له وفصاله في عامين او د پوینا پرې کولې په 2 کالو کې انشکر لی د شکر باسه زما ولي والده او د خپل مور پلار الی المسیر خازمات ته تاسو راګرځیدلې وان جاهداک او کدي زور کې پتا باندې حالا ان تشرک بی پرې خبره چې تو شریک مقرر کزما سره ما ها سوکو ليس لك به علم چې نبی استاسر باندې باندې دلیل او سپویا فلا تطيعهما نو خبر ما منه د دې دواړو بیا به خبر نه مني وصاحبهما في الدنيا معروفا او ملګرتیا وکړي دواړو سره په دنیا کې نیکا واتبع سبيل من اناب الي او روان شه په لار د ها چا پسې څوک راګرځي ما طرف ته ثم الي مرجعكم بیا خاص ما طرف ته راګرځي رساسو دي فأنبئكم بما كنتم تعملون پس تاسو به خبر درکه په هغه سمانه کوم چې تاسو عملونه کوئ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يلا سونا حاضرين دي حاجتنا پورا کی بیمارانو شفای کامله عاجله مستمره دائمه ورکی کردارانو کو زونه ختم کی اولاد او اولاد ورکی چچا ولاشته ته نه کمال صالح حل وکی ټول مسلمانانو شری حاجتنا پورا کی یا ما دخیو در رحم بارانو کی اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجل غير آجل اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم اسق عبادك وبهائمك ونشر رحمتك وحي بلدك الميت وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.